بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په پیښور کې د قتل او د شکو په واقعاتو کې اضافه شوې ده په پیښور کې د اند قتل نامعلوم کیسونه چې کوم وی انټریس کیسونه چې کوم ورته مو د قتل هغه واقعات هم ډیر زیات شوي دي د دې ټولو واقعاتو زه تاسو سره تبصره کوم ډیټیل هم در کوم څنګه چې تاسو ته پته ده چې پیښور پولیس کې ډیره غټه سطح باندې دوه تبادلې شوي دي یو نوې سی سی پی او پیښور ډاکټر میا سعید راغلی دی یو څو ورځو کې او یو ورځ د مپیله اډر شوی دی ایس ایس پی انویسټیګیشن عایشه ګل کم چې د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پهله ځل داسې شوي دي چې زنانه فیمیل ایس ایس پی انویسټیګیشن په پیښور کې تعینات شوي وي یا په صوبه کې تعینات شوي وي تاسو به کتلی چې کله د پیښور سی سی پی او چارج واغشتو نو هغه سره ډېرې اهمې فیصلې کړې وې د هغه اهمو فیصلو دوه درې خبرې کوو خو څنګه چې دغه ضروري نو په پیښور کې د دهشتګردۍ نه پس دویم اهم مسله چې کوم دا هغه سټریټ کرایم دی او څه وخت نه د قتل واقعات چې کوم دي دا هم ډېر زیاتېږي نو د دې دواړو افسرانو دپاره دا چې کوم دی یو چیلنج دی په کار چې هغې دې ته یو چیلنج وي ځکه چې د قتل واقعات هم کېږي ډېر زیات اوس خو علاقه غیر هم نشته خلک قتلونه وکړي نو بیا د زی چېرته پولیس سره څونه ډېر زیات وسایل راغلي دي په شناخت کارډ باندې د خلکو باره کې معلومات کولی شي چې د څه جرم کړی دی یا نه دی یا د پولیس ته مطلوب دی یا نه دی نو پولیس دغه یو څو کاروایانې ډېرې زیاتې ښه وکړي لکه سی سی پی او پیښور چې رالو نو هغه دا یو شیز وکړو چې پیښور کې هغه وی چې یاره کم کسان په کرپشن کې وو قبضه مافیا سره او یا جرایم پیشه سره د هغې تعلقات نو په دغه بنا باندې هغې د شپږو تاڼو چوغان چې کوم دی هغه لاین حاضر کړل 15 ډي اس پیز چې کوم دي او د 11 تاڼو اس چوغان چې کوم دي هغې ته شوکاز نوټس ورکړي او وارننګ ورکړو چې تاسو د خپله کارکردګي بهتره کوي خو څنګه ما چې وی چې دا هم ضروري وو په دغې باندې د پولیس چې کوم چا خلاف کاروایانې شوي د هغې خپل تحفظات دي هغې ته مونږ ویلي دي که تاسو خپله خبره څه وضاحت کوئ ځکه د هغې هم ډېرې زیاتې ګیلې دي هغې وایي چې یاره نه څه ثبوت شته نه څه داسې شته نو ما ورته که تاسو مطلب مال انټرویو راکوئ یا داسې یو بل فورم ته ځئ نو بلکل زه ستاسو هغه څیزونه هم هایلایټ کوم خو د پیښور څنګه چې ما ووی د سی سی پی لپاره او نوې ایس ایس پی انویسټیګیشن دپاره دا دواړه ډېر اهم یهودي دي دې دپاره د رهزنۍ دا واقعات چې کوم دي د قتل او خاص کر د انټریس قتل واقعات چې کوم دي دا یو چیلنج دی او په کار ده چې هغې دې چیلنج باندې کار وکړي تیرو درې څلورو ورځو کې به زه تاسو ته ویم چې پرون د شاپور تاڼې په حدود کې یو واقع شوې ده د اندا قتل دا یو کونسلر دی سابقه سرتاج عرف پراچا دا د شاپور تاڼې په حدود ګلوزو کې نامعلومو کسانو وجلې دی دې کې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دا یو انټریس کیس دی هم په دې شپه باندې د متنو تاڼې په حدود حبیب ځای کې دلته شوکت نومي یو کس دی د شپې د کور ته نامعلوم کسان ورغلي دي او د ویشت دی دام اوسه پورې انټریس کیس دی دې نه مخکې که تاسو ته یاد وي نو د یو تقریبا هفته پهله د مشنی ګیټ تاڼې په حدود کې یو پولیس والو صفدر اے ایس آی یو د پهاړي پورې تاڼې انویسټیګیشن کې ډیوټي وه د سهار د مشنی ګیټ تاڼې په حدود کې لاش ملو شوی او د ګاډۍ هم پیدا و دا یو انټریس کیس دی اوسه پورې چې را روان دی د دې نه یو دوه ورځې پس چې کوم دی عطف نومي یو کانسټیبل چې کوم دی په مطرې په حدود کې هغه هم ټارګېټ شوی و هغه هم اوسه پورې یو انټریس کیس را روان دی دوه ورځې وړاندې د متنو حسن خیلو متنو تاڼې په حدود کې یو اف ای آر درج شوی دی چې محسن نومي یو کس و دا د اف سی نه ریټایر او دی په سنټر جیل پیښور کې د ډیوټي کوله دی د کور نه غوا شوی بیا د هم لاش میلو شو نو دغه د قتل واقعات دغسې د قتل واقع چې بله کومه شوې ده هغه پرون د تاکال تاڼې په حدود کې شوې ده هلته یو الګ دی شهریار د 21 سال عمر دی د به پیښر سول دا بیسیکلی د 400 د تاکال پایان کې اوسېدو دی چې کوم دی وجلې شوی دی د قتل داوم په یو ملزم باندې شوی ده هغه تر اوسه پورې لا فرار دی گرفتار نه دی څنګه چې بل د داودزو تاڼې په حدود کې بیله برآمد خیلو کې یو اجره کې د قتل واقع شوی د نورخان پکې مړ دی دې کې د مخالف فریق نه یو کس چې کوم دی هغه زخمی دی دې کې پولیس اف ای آر درج کړی دی خو اوسه پورې پکې څه گرفتاري نه ده شوې دغسې د بله واقع چې کومه شوې ده هغه د شوکې ده د شاکبول تاڼې په حدود کې په رڼا ورځ باندې مسلم نومي کس دی دا منشي دی د ده نه شوکمارانو په ګن پوینټ باندې تقریبا 44,50,000 روپۍ اغشتې دي دې نه یو ورځ پهله د کوتوالۍ تاڼې په حدود کې شوکمارانو په موټرسایکل باندې روانو او یو ځای کې د یو کس نه موبایل او پیسې اغشتې چې لږ مخې تللي دي بل نه بیا بل نه بیا بل نه څلور کسان د چې کوم دي بیا شوکلي دي او تښتېدلي دي د پلوسې نهر نه چې کوم
کوم دی ریګی تانی پولیس تم یو لاش ملو شوی دی هغه یو انټریس کیس هم دی او اوس پورې د هغې شناخت هم نه دی شوی. د فقیر آباد تانې په حدود کې بیرسټر ثاقب حسین دی د ده نه په ګن پوینټ باندې موبایل چې کوم دی قیمتي آیفون 16 پرو میکس موبایل دی دا تې شوکمارانو اغشتې دی په ګن پوینټ باندې. د رنګ روډ باندې د دورانو غړو پل سره د سرحد یونیورسيټي 2 سټوډنټان دي ارسلان او عطاءالله دین په ګن پوینټ باندې موبایل اغشتې شوی دی. حیات آباد کې د یو کور نه د لکونو روپو سونه چې کم دا هغه هم پټه شوی دا. نو څنګه چې ما تاسو ته وی دا یو څو واقعیات مې چې تاسو سره ذکر وکم دا په دې پیښور کې څنګه چې د قتل او د شوکې واقعیات دي او پاغه کې اضافه روانه ده. نو دا دې طرف تم د پولیس چې کم دی له خیال کول پکار دي. څنګه ما تاسو ته وی نو افسران دي حیات آباد کې د شوکت خانم هسپتال سره دغه یو ډاکټر دی د اغنم په ګن پوینټ باندې موبایل اغشتې شوی دی. نو نوې سی سی پی او ډاکټر میا سید چې کوم دی په پیښور کې ایس پی کینټ پاتې دی ایس ایس پی هم پاتې دی ایس ایس پی ټریفک هم پاتې دی ایس ایس پی اپریشن هم پاتې دی. نو د ډیره زیاته تجربه د پیښور کې خو دې ته موږ دا ویو چې لکه دی کم دغه د کرپشن حواله سره د پولیس خلاف کمی کاروایانه وکړي نو هغه زیات تر خلک چې کم دی هغه تعریف کوي دا غي سنا کسان داسې دي چې هغه به دغه پولیس والو سره تعلقات وي چا به رشتہ داران نو هغه په دای اعتراض دي چې د دې خلاف څه ثبوتونه نو په کار چې هغه د مخ ته راوړي شي هغه حواله سره ماته واستوي چې زمام ور دغه خلکو ته وینا د کدي د تحفظاتي نو بالکل مونږ هغه مخ ته راوړو. خو د نوی ایس ایس پی انویسټیګیشن او سی سی پی د پاره چې کم چیلنج دی هغه د پیښور د قتل واقعیاتو کې اضافه ده او د څنګه د شوکي ما یاد کې نو هغه د دیدا نه چې دی کار نه کړی دی په دې لګو وخت کې ایس ایس پی اپریشن مسعود بنگش سره چې کله مونږ ملو شو نو دغه وینا ده چې کله دی چارج واغستو په پیښور کې دغه انټریس کیسونو خلاف هغه د ټول نه زیات کار کړی دی وی چې 290 نه زیات انټریس کیسونو او د وینا ده د ایس ایس پی سیب چې په دې باندې دی خصوصي کارو کو او دی په دې 290 انټریس کیسونو کې تقریبا نو ټول ټریس کړي دي 20-21 کیسونه چې کم دي هغه انټریس پاتې دي. نو پکار دا چې دا نوی کم کیږي په دې کې پولیس دلچسپي والی او دا څنګه چې مخ کې دي د انټریس کیسونو خلاف کاروایي کړي او کیسونه ټریس کړي دي دام ټریس کی پولیس دین علاوه چې کم اسلحه کلچر دی د هغه خلاف چې کوم کاروایي کړي دي دا غو هم تعریف کو. دغه سه سوشل میډیا باندې چې کوم فحاشي پهلاوي دا ډېر خلکو دا وینا ده چې د سره پولیس سکار دی خو د پولیس وینا ده چې د دې په معاشره باندې ډېر منفي اثرات په میل فیمیل دواړو باندې ډېر نیگیټیو اثرات موبایل بچا سره نشو کته کور کې نو وی چې دغه وجه نه دي دا کاروایي نه کړی دي اغم ک یو نیم کس چرته دغه تعریف نه کوي نه وکي کني زیات تر خلک دغه تعریف کوي. نو پولیس چې څنګه د اسلحه کلچر قبضه مافیا او دغه فحاشي خلاف کاروایي وکي نو اوس ضرورت د دې شیز دی چې هغه د قتل واقعیات زکه چې قتلونه خو کیږي خو په کار چې ملزمان گرفتار کیږي او دغه سه د شوکي واقعیات چې کم دین او هغه زویم چې په خبر کې د دهشتګردۍ نه پس د ټول نه غټه دغه د مسله د خلکو د پاره د نه پهله به فیارونه نه درج کېدل. اوس مونږ ګورو چې کله سی سی پی میټینګ کړي دي 2 ورځې پهله پولیس افسرانو سره هغه ویلي دي چې سختۍ سره ورته ویلي دي چې د هر یو کیس به فیار کیږي. نو اوس مخ کې موږ دام ویلي شو چې د شوکي واقعیات شاید دیو جنم زیات مخ ته راځي چې اوس پکې اف آی آر کیږي مخ به اف آی آر نه کېد څوک به نه خبرې دل موږ هم ته نه خبرې غوډو. نو پکار دا ده چې دغه سلسله دی جاری وي د دې شیزونو باندې کارو کی او د څنګه اف آی آر اندراج دی د یقیني کی. ډیر مننه د چا سره دی حواله سره چې کوم ریپورت دی حواله سره د چا تجاویز وی د چا تحفظات وی نو ما ته پرسنل کمنټس کې ویلی شي او په یوټیوب فیسبوک او ټیک ټاک کې هم ویلی شي.